بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا یو دوه نمونه دي د جنکو د پاره، ښکلي نمونه دي، مزیدار نمونه دي. اکثر رونه زمونږ نه د دوو نمونو چې په یو وزن باندې وي او معنی هم مزیداري وي، نو اکثر رونه د داسې نمونو لپاره پوښتنه هم کوي. د دغې رونو لپاره چې دوو جنکو له ماشومانو له یو شانتي په یو وزن باندې نوم کېښودل غواړي، نو دا دوه نومونه د ځان سره سیو کړئ، کېدای شي ستاسو خوښ شي او تاسو یې بیا خپل ماشومانو له کېدئ. په دې دوه نومونو کې یو نوم دی فروه. په دې نوم باندې غالبا مخکې یو ویډیو مونږ جوړه کړې ده. فروه نوم په دوه وجو باندې ښکلی نوم دی. یو دا چې د دې معنی چې دی هغه مزیداره ده. د فروه معنی مالداري راځي، یعنی مال والی، یعنی د کمې زنانه سره چې مال وي، مالدار وي، هغې ته فروه ویل کېږي. او بل د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خور نه هم چې دی نو ام فروه رضی الله تعالی عنها نوم و، لہذا د دې نسبت په اعتبار باندې هم ښکلی نوم دی او د معنی په اعتبار باندې چې دی هم ښکلی نوم دی چې معنی مناسب ده او مزیدار ده. هم د دې په وزن باندې د دې سره ملتا جلتا یو بل نوم دی، هغه زروه دی. زروه یا زیروه دا د زال په پیش سره ویل هم ټیک دی او د زال په زیر سره چې دی ویل هم ټیک دی، نو زروه یا زیروه. د دې معنی چې دی هم مزیدار ده. بلندی ته ویل کېږي، اوچت ځای ته ویل کېږي، د هر یو سیز بلندی ته، د هر یو سیز اوچت ځای ته زروه یا زیروه ویل کېږي. لہذا نوم مزیدار هم دی، ناشنا هم دی. دا دوه نومونه دي، د ځان سره سیو کړئ، کېدای شي ستاسو په کار راشي او خپلو ماشومانو له کېږدئ.